فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا مبلسون فقتلوا عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو
جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجوكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون सूरत अल-अनआम मक्की सूरत नुज़ूल की 55 पद सूरत अल-हिजर ना नाजिल शुवे दे और तरतीब दे सूरतों की नंबर दे पस दे सूरत अल-माइदा ना टोल कुरान करीम द मजमून पे एतबार सलो हिस्से हो अवल हिस्सा द सूरह फातिहा तर सूरतुल अनआम पूरे वा पदरी के फातिहा बकरा आल इमरान निसा माइदा 15 सूरतों दा हिस्सा शुरू कोला पर अल्हम्दुलिल्लाह और बदे के मकसदी मजमून जिक्र को खालिक लिकुल शैइन हुआ अल्लाह पैदा कौन के दहर से यव अल्लाह दे और नूर मसाइल वरसरा ज़िम्नन जिक्र कोल उस दे जायना द्वे मैसा द सूरत शुरू गई और बदे के अनाम आराफ अनफाल तौबा यूनुस हूद यूसुफ राद इब्राहिम नहल और बनी इसराइल दा सूरतों दी और बदे के मकसदी मसला जिक्र कई मुरब्बी लिकुल शैइन हुवा अल्लाह अनूर ज़िम्नन उनके ज़हर से यव अल्लाह दे और दाए सम शुरू कई पर अल्हम्दुलिल्लाह बांधे रबत दमक की हिस्से से इन हुआ अल्लाह और जिक्र कई मुरब्बी लिकुल शैइन हुआ अल्लाह जिक्र अवल पैदा को उनके दे और बिया तरबियत को उनके दे तरबियत पैदाइश न बादी हुई जिक्र बदे कई पैयोसल अतदेर शमायात के बिया बयान द अनआम कई पयोसल 200 आयात के देव जब सूरतुल अनआम वतवई सूरतुल हुज्जम वतवई जिक्र बदी सूरत के दलाइल जिक्र कई पे इसबात तौहीद और नबुवत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बयान हुज्जत बगे
لکتری اتیائی میاد کے بیان دا حجت کئی تلک حجتنا آتینا ابراہیم علا قومی او یوصل یوکم پنزوستم آیات کے ان بیان دا حجت کئی دا دیو جن سورت الحجتم وطوئی دا سورت چکل نازلی دا نو بیوزل نازل شویو او 70,000 ملائک او یا ذرا ملائک دا دی سر راغلوی کلهم یحللون و یسبحون طول دا اللہ حمد و سناوی ذکر بدی صورت کے جلد شرک غصی او اثبات دا توحید کئی او دا شرک پا ہر یو قسم او پا ہر قسم دا مشرکین و باندرات کئی نو دا صورت دلوی مقام صورت دے ربط دے دا سورہ مائدے سرا پگڑ وجوہ باندے دے یو دا چمخ کی صورت کے رد دشر کے فعلیو زیادت او بدی صورت کے رد دشر کے اعتقادی او دا فعلی دوارو نو دیو اجنا ورپسی راڑو یا مخ کی صورت کی داغ مائدی بیانو چی بنی اسرائیلو باندی اللہ را لگلوا انزل علینا مائدتا من السماء نو دیو صورت کی وئی چی آواز رئی باندینا وہو یطعم ولا یطعم عام مخلوق لهم اللہ رزق ورکئی یا مخ کی صورت کے انعام محرمہ ذکر کرل اوساروی چرا حرام دی بحیرہ صائبہ وسیلہ او حام نو بدی صورت کے انعام محللہ ذکر گئی یوصل 200 اختم آیات کے 142 نمبر آیات کے انعام محللہ آغا ساروی چرا حلال گردوری دی اللہ رابطی صورت کے ذکر کئی یا مخی صورت کے نفد علم غیب ہوا دا انبیاء علیہ السلام نا نو دی صورت کے نفد علم غیب خلاصہ ذکر کئی اور نفد علم غیب دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یو کم اویائی میاد کے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي اویائی پنزوستم آیات کے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ زنب پوئیگم پا غیب باندے ظالم الغیب نے ماتا غیب پتا نشتا عالم الغیب نے ما زپ غیب باندے نپوئیگما او بیا یو کم شپیتم آیات کے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ خلاصہ دا آئی چھ اللہ سکا چاگیانو غیب دی بغیر دا اللہ نبل سوک بغیب باندے نپوئیگی نمخی صورت کے نفد علم غیب ہوا دا انبیاء علیہ السلام نا نو دی صورت کے دائی خلاصہ وا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ یو کم شپیتم آیات کے یا مخی صورت کے آخری آیات کے ویلیو لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نو دی صورت کے داغی ترقی پاگی ما سبقا چه اختیارات دا اللہ دی و بل چالے اختیار ندے ورکڑے دا دی وجنا ورپسے راڑو یا مکی صورت کی وہ آتی آئے میاد کی ویلیو لا تحرمو ما حل اللہ لکم ما حرام ہوئی آغا چه اللہ دا اللہ حلال کری دی نو دی صورت کے داغی اقسام ذکر گئی دی وجنا وربسی راڑو یا مکی صورت کے اصلاح دا طعام ہوا
او دی صورت کې اصلاح دا عقیده وا د دې وجنه ورپسې راړو امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده په بیان د کثرت ادله او عقلیه په دې صورت کې کثرت ادله عقلیه پیش کړي 25 ادله عقلیه په اثبات د توحید دا څه په بل صورت کې نشته دارنګه دا صورت ممتاز ده په تفصیلی رد شرک باندې د شرک اعتقادی شرک فعلی او د شرک اعتقادی سلور والا قسمونه ابدی صورت کې رد کړي نو دا صورت ممتاز ده په تفصیلی رد د شرک دارنګه دا صورت ممتاز ده په عقبات ستو عقبات ستا چهغه په لفظ کذالک سره ذکر کوي په دې صورت کې هغه شپږ امتحانات چې هر یو موحد با پاره باندې تیریږي نو عقبات ستا په دې صورت کې ذکر دي او بلکې داسې نشته دارنګه دا صورت ممتاز ده په کثرت اعتراضاتو د مشرکینو چې کثرت اعتراضات د مشرکینو او داغي جوابونه قل قالو سرا چې دای به وای او تب جواب کې دای به وای او تب جواب کې نو کثرت اعتراضات د مشرکینو او داغی جوابونه تقریبا 3 پیته اعتراضات او داغی جوابونه په کل قالو سره چې دا د عمر سره سمه دای به اعتراض کوي او تب جواب کې دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان د امثله د مشرکینو او د موحدینو چې په دې صورت کې کوم مثالونه د مشرکینو او د موحدینو ذکر کوي دا سه په بل صورت کې نشتا دارنګه دا صورت ممتاز ده په تقریر د ابراهیم علیه السلام چې کوم تقریر هغه قوم او پلان تا کړو او په دې صورت کې ذکر ده نو دا سه په بل صورت کې نشته او اسقال ابراهیم لابيه آزر دارنګه دا صورت ممتاز ده په بیان د تقسیم د انعام باندې تساروی دو قسم دي حمولتن و فرشن بعض د سوارلای والدی او بعض د بار اڑو والدی رام بدی صورت کے ذکر کری دی او بل صورت کی نشتا تقسیم د صورت دا صورت دوئی سے دے اولا ایسا کی یوصل واللس آیاتو ندی اولا ایسا کی یوصل واللس آیاتونا او بدی کی رد شرک اعتقادی دویم ساد یوصل اطلسم آیاتنا فکلو مما ذکر اسم اللہ علینا او تر آخرہ پورے او بدی کی رد شرک فعلی یعنی زیاد اولا ایسا کی رد شرک اعتقادی او دویم ایسا کی زیاد رد شرک فعلی نو اولا ایسا کی یوصل واللس آیاتون دی او بدی کی رد شرک اعتقادی دویم ایسا کی یوصل ادلسم آیاتنا او بدی کی رد شرک فعلی کئی شرک اعتقادی سالور قسماؤ شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء
او شرک فی العبادت دا سلور والا قسمونه د شرک په دې صورت کې رد کړي. اول رد د شرک فی العلم چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته، نو الله ځان له ثابتای او د غیر نه نفی کوي چې عالم الغیب زیما بغیر زمانه بل څوک عالم الغیب نشتا. دا په پنځو آیاتونو کې اول چې عالم الغیب زیما بغیر زمانه بل عالم الغیب نشته. اول ځل دریم آیات کې آیت نمبر 3 وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. د انسان درې کار دي، یو چې پزړه کې خبره ساتي او چاته ومنوي هغه ته وایي سحر. دویما چې په خلی باندې وای نو ته وای جهر، او دریم چې په اندامونو باندې وکي په لاس یو کار وکي په خو کې هغه ته وای کسب. نو د انسان درې کارو هغه درې واړه ذکر کړل. یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون. ستاسو زړه پر از باندې پوه دی، په خلی باندې چې سوای نو هغه باندې پوه دی، په اندامونو باندې چې څه کوي نو هغه باندې پوه دی. درې واړه حالات د انسان ذکر کړل. ستاسو درې واړو حالاتو نه خبر دی. یعلم سرکم وجهرکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. دویم ځل آیت نمبر 50 نفی د علم غیب د غیر الله نه. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. وَپیغمبر وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. زن پوئیگم پا غیبو، ما تا دا غیبو پتا نشتا. بیا آیت نمبر 59 یو کم شویتم. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اللہ سغا چابیانی دا غیبو دی نپوئیگی پا دی غیب بیدا اللہ نبل سوکا. سمطلب علم غیب تے تالا والی دا، چابی زان سوا ساتلی دا. سوک پہ زوراور نشتے چی چابی تے نوالی. سوک دا اللہ تعالی ماتول نشی تشبیح دا سے ورکلا. مطلب دا علم غیب اگه ایچ چالا ندے ورکڑے. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو. اللہ سغا چابیانی دا غیب دی نپوئی پا دی غیب باندی بیدا اللہ نبل سوکا. دادری وارا جمع کا. یعلمو سرکم و جہرکم ویعلمو ما تکسبون. ولا أعلم الغیب وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. دری والا را جمع کا. یعلم سرکم و جہرکم ویعلم ما تکسبون. تکپس لگی ساتی که پخلی وائیو کپاندا منو باندی کوئی اللہ تے پتہ دا. ولا عالم الغیب او زا عالم الغیب نیما ما تا غیب پتہ نشتا.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الله سره چا بیان د غیب دی نبویږي په غیب باندې بيد الله نه بل څوک. سلورم ځل آیت نمبر 73 دریو یایم عالم الغیب والشهاده اخر د آیات کې عالم الغیب والشهاده پوهه په پټو ښکار باندې عالم الغیب والشهاده پوهه په پټو ښکارا پارس پوهه الله. بیا آیت نمبر 80 اتیایم کې وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون اخر آیات وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. او دا ټول را جمع کا چې عقیده دې برابر شي چې عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته. یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون. الله په دې پسړګي جسدي په خله وای په دامنو چې کوی ولا علم الغیب پیغمبر وی ظالم الغیب نما نسوک عالم الغیب دے وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو. الله سره چا بیان د غیب دی نبوی بغیب باندې بيد الله نه بل څوک. عالم الغیب والشهاده پوهه په پټو په ښکار باندې وسع ربي كل شيء علما هر ستا زما درب علم رسیدلې افلا تذكرون. وتاسو پندو نصیحت نا اخلی کلا نفذ علم غیب کئی د غیر اللہ نا کلا اثبات د علم غیب کئی زانورا. دویم قسمو شرک فی تصرف چه مالک د نفع او نقصان بغیر د الله نه بل څوک نشته. واقدار او اختیارمند بغیر د الله نه بل څوک نشته. او دا شپږو آیاتونو کې کوي. اول 14 آیات آیت نمبر 13 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. د دې الله اختیار کړی چې اوسې په شپه او ورځ کې. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. د دې الله اختیار کړی چې اوسې په شپه او ورځ کې. اختیارات بل چاله نه دی ورکړي. بیا دویم ځل سوال لسمایات کې قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. وای پیغمبرا ایاونیو ما بیدا اللہ بل معاون فاطر السماوات والارض. آیا اللہ چی پیدا کونگی دا اسمانو دزمکو دے بید آغن بل معاونو نیوی ما. بیا ول سمایات کې دریم ځل و ايام سسك الله بضرن فلا كاشف له الا هو. کورا سیتا تعالی لغن تکلیف فلا كاشف له الا هو. نشته داغی لري کون کې بيد الله نه بل څوک. کالا درتا لغن در تکلیف در رسی فلا کاشفا لہو اللہ ہو. نشتے داری لری کونکے بیدار لانا بل سوک. بیا آیت نمبر 46 شپک سالو اختم سالو رمضال نفذ شرف تصرف
چې متصرف او واقدار بغیر د الله نه بل څوک نشته. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وای پیغمبر خبر را کوي که واخلی الله ستاسو نه طاقت دا وریدو ستاسو طاقت دلیدو ستاسو او مور وی ستاسو زلونو بانده من اله غیر الله یاتیکم بیخ سول دی حاجت روا بغیر دا اللہ نا شرات لگو کی تاسو تب دے سمطلب وکا اللہ دی کن کی نسوک دے کڑو ذمہ دار کا اللہ دی رن کی نسوک دے رندو ذمہ دار کا اللہ دی لیوانی کی نسوک دے لیوانو پیر من الہ غیر اللہ یاتیکم بیر سوک دے حاجت روا بغیر اللہ نا شرات لگو کی تاسو تب دے سوکشتے د کړو ذمہ دار وسوک دې دلاندو ذمہ دار وسوک دې دلیوانو ذمہ دار هیڅوک نشتا چې هغه تعالی ستا حاجت پوره کی. بیا آیت نمبر 58 نفی دے تصرف کئی د نبی علیہ السلام نا قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ورطوا پیغمبرا کوئی ما سخا آیا چه تاسو تلوار کوئی پاگی لقضي الأمر بيني وبينكم فیصل بشوی و دا عذاب پمیان ما استاسو کی و زما لاس کی اختیارات نشتا زما لاس کی طاقت نشتا. بیا آیت نمبر 63 درش پیتم آیت نمبر 63 درش پیتم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا وای پیغمبرا سوک بم خلاص کی دو تیارو چه دریابنا تدعونو تضرعا و خفیا شراب مدد کوئی اغلرا پاجزه پرو لئن انجانا من حاله لنکونن من شاکرین. سوک دے حاجت روا چستا امداد بہو کی تاب اخلاص کی کوچا کی در باندے عذاب راضی او دریاب کی در باندے عذاب راضی سوک دے تاب اخلاص کی نفید تصرف دا غیر اللہ نا. درم کے سمو شرک فی دعا دا اللہ سر بل سوک و بلنا کی شرک گردول چیو اللہ را مدد کی گی اور آرسی او توائی نا بابا ہم را مدد کی گی اور آرسی. آیت نمبر 40-41 نفذ شرف دعا قل رأيتكم من أتاكم عذاب الله او أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وقد الله عذاب راغي یا قیامت راغي بید اللہ نمو بلسوک را مدد کوئی کتا سرشتنی آئی بل ایاہو تدعونا فیکشفو ما تدعونا الیہ انشاء وتنسونا ما تشرکون. بلسوک برا مدد کوئی کا عذاب در باندے راغے نو بغیر اللہ نمو بلسوک بیارا مدد کوئی ننا بلکہ دا اللہ برا مدد کوئی اور دیادی اللہ تا چگی ہوئی نو چه تکلیف کی را مدد کے خوشحالائی کی را مدد کا چگی ورطاو کنا
بلسو خلاصون والا دی نشتا بلسو امداد والا دی نشتا نون بید اللہ نا بلسو کرا مدد کے بیا آیت نمبر 63 او 64 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا خفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها دا اللہ برابرت کوئی او دا اللہ با مخلاصی دی مصیبت دنونا نفر تصرف نفر شرف دعا ہوا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون بیا تاسو دا اللہ سرا برسو کی سردار گردوئی بیا آیت نمبر 71 یو یایم نافذ شرف الدعا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وای پیغمبر آئی را مدد کما بغیر دا اللہ نا را مدد کمانگا بغیر دا اللہ نا آیا چه منگلا فائدہ نشی را کولے او نمنگلا ضرر را کولے شی ونرد علا آقابنا بعد اذ هدان اللہ یو اللہ برا مدد کو بغیر دا اللہ نا برسوک را مدد کو بل چا ترا مدد شوایو ننا بل سوک لائق دا را مدد کولو نشتا سالورم قسم دا شرک اعتقادی کم یو شرک فی العبادت نو نفی دا شرک فی العبادت کئی چه دا اللہ سرا پا عبادت کے بل سوک شرک مگر دوا اول ذل شپک پانزوستم آیات آیت نمبر 56 شپک پانزوستم قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ وای پیغمبر اعظم نکلشویما چه عبادتو کما دہاں کسانو چه تاسو بغیر دا اللہ نرا مدد کوئیو زه بغیر دا اللہ نا دبل چا عبادت نکوما نفی دا شرف العبادت قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ وای پیغمبر اعظم نکلے شیم چه عبادت کم دہاں کسانو چه تاسو بغیر دا اللہ نرا مدد کوئیو قل لا اتبعوا اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين کستاسو میں تابیداری اکڑا ستاسو میں من غلطیاں اکڑا قد ضللت اذا زبا گمراہ شم بدگا وقت کی وما انا من المهتدين او نبیم زدلار مندن کنا ولی بلشا عبادتو کما بیا آخیری کے یوسل دوش بیتمایات آیت نمبر 162 یوسل دوش بیتم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین قل ان صلاتی و نسکی وای پیغمبر زما عبادت بدنی او زما عبادت مالی زما جوند او زما مرگ محیایا و مماتی زما جوند او زما مرگ للہ رب العالمین اللہ لدی چه رب مخلوقات زما د بدن عبادت زما د مال عبادت دا بدا اللہ دا پارائی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ
نشته شریک دا اللہ سوک جرد شرکو سی یو شرک رالی او غرط کئی او اعلانو کا پیغمبرہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین و پیغمبرہ زما عبادت بدنی زما عبادت مالی زما جوند و زما مرگ للہ رب العالمین لا شریک لا نشته دا شریک سوک نشته دا شریک سوک و بذالک امرتو وانا اول المسلمین دا دیراتا حکم شوه دے زاول ما دا غاڑ کی خودن گناہ اللہ تا سنچ دا شرک رد کئی او دا شرک طول قسمنا رد کئی نو یو طرف تا دا شرک رد کئی او بل طرف تا اثبات دا توحید کئی مسئلہ دا توحید اغا بیا ذکر کئی او مسئلہ دا توحید اغا ثابتی لکه داول توحید اول گو رئی آیت نمبر 1 اول کے اثبات توحید پر لفظ تحمید الحمدللہ دا اللہ مناسب صفت ندی اللہ لا الحمدللہ دا اللہ مناسب صفت ندی اللہ لا دویم ذل آیت نمبر 17 واللسن کے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ اللہ در اللہ لمن تکلیف در کی نشتہ دا غیلر کون کے بیدار لانا بل سوک بیا آیت نمبر 19 درم زل نلسما میانگ آیات نشورو کم اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ نور داول توحید قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَاے پیغمبرہ انما هو الہ واحد بے شکا دا اللہ دے حاجت سر کون کے کیا ہوا قل انما هو الہ واحد بے شکا دا اللہ حاجت روا دے کیا ہوا یو اللہ دے حاجت روا یو اللہ دے مددگار دادری والا را جمع کا الحمدللہ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ بے شکا دا اللہ دے حاجت روا کیا ہوا یو اللہ دے حاجت روا بیا آیت نمبر 45 گورا 15 سال ویختم آخر دا آیات زٹول آیات وان چه ذہن تراشی فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ گردان بکی کو الحمدللہ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
والحمد لله رب العالمين. حمدنا دی اللہ لا چه رب دا مخلوقات. بیا آیت نمبر سلم آیت نمبر 100 اثبات توحید پہ عنوان دا تسبیح. آخر دا آیات سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى عما يصفون. پاک دے اللہ او چد دے داغنا چدائی کم صفتون دا اللہ ویو. سبحانه وتعالى عما يصفون. پاک دے اللہ او چد دے داغنا چدائی کم صفتون دا اللہ ویو. بیا آیت نمبر 102 ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو. دی صفتن والا اللہ دستاس رب. لا الہ الا ہو. نشتے حاجت سرکن والا بید اللہ نا. یو اللہ حاجتن پورا کئیو. بیا آیت نمبر 106 یوسل شپاگم لا الہ الا ہو. اتبی ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وآرض عن المشرکین. مخیومی لا الہ الا ہو. اس بیاوی لا الہ الا ہو وآرض عن المشرکین. دالک را جمع کو گردان پکی کوا. الحمدللہ ایم سسک اللہ بضرین فلا کاشف له الا ہو. قل انما هو الہ واحد والحمد للہ رب العالمین. سبحانه وتعالى عما يصفون. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو وعارض عن المشركين. شیخ القرآن مویدی هو للک زور ورکا چه مسئله زرطا کزشی. ذکا مسئله دا توحید زرطا نکوزی. شیطان اگا ناس دے اگے پشاتم بئی نو دی هولا زور ورکا. صوفیاء وی هولا زور ورکا لگا چه زرطا مسئلہ کدشی. دی خوئی بیران اڑمی اللہو اللہو و دا اللہو پا مطلب تا پوئی گی تب دی مسئلہ پوئے تش اللہو اللہو کے پا مطلب ازان نپوہ کے زان لگ پا مطلب باندے پوہ کا چه مسئلہ گرتا کزشی. الحمدللہ ایم سسک اللہ بذرین فلا کاشف له الا ہو. قل انما هو الہ واحد والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا ہو. لا الہ الا ہو. یہ بولا لگزور ورکا جزرطا مسئلہ کدشی. لا الہ الا ہو وآرض عن المشرکین. او مخوارو دا مشرکین دانا چه اللہ آئے او که شرک. اللہ آئے او دا مشرکین سر یوزائے. نا اللہ چه آئے دا مشرکین نا مخڑے. لا الہ الا ہو وآرض عن المشرکین. مخوارو دا مشرکین دائی سرازان بنمر گرے کے. بیا آیت نمبر 151 یوسل یو پنزوستمو گو رئی. یوسل یو پنزوستمو آیت نمبر 151. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم
اللہ تشرکو بی شیئا اللہ تشرکو بی شیئا شریک بنگردوی دے اللہ سرس شے اللہ تشرکو بی شیئا شریک بنگردوی دے اللہ سرس شے بیا آیت نمبر 162 اور 63 قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين کوهستان کې پټن کې طالب وما او بیا د پټن نه بره د غر په سر کې یو باندې وا ډاټرای وته نو مونږه سهار موږ وو که چې چټای باندې لاړو واپس نو چې سهار موږ وو که نو مونږ روان شو نو هغه ډاټرا ته مونږه خطو ګرمای کې استادانو باندې سبق وی نو ایله ما سوتن موزونه بشو چې مونږ به ورسېږو پیدل لار وا تکلیف او ګران و ډیرا بجلی نو لار سمنوا پغار کې تللو اکوستانو بزولی د مغیبه نازک ماشتوا چې نازک سړی دی او دې بدل دی جوان سن تیری وزه چې تلما نو زما استادانو شیخ قرآن توی جی اگر د ګران جوان دی ولته بده پاتې نشي نو شیخ قرآن خپل واقعات وته شروع کړل زناستو ما ول چاپی کولا نو هغه ته وی ز په دیر کې نوابی دیر نظر بند کړو ما او چې زه خلاص شوم نو زه دیر نه پیدل را روان شوم او لومبای شپه شمشي خان تر رسوله شمشي خان کې مشپا وکړه او سهار د شمشي خان نه را روان شوم پیدل او تلما نو کوهات تازه پدره مشپا ورسیدم او دا ټول لار ما پیدل والی وا او دا خپل واقعات شروع کړل هغه ته زه په پوښوم چې وای دیتا او اوره ماتا و زه استاد یې ما مړ بشم کویم با الته را تختن بانا نو ګران ژوندو امون سره یو سادیا کو نو په لاره کې باغ کې نه شوې زه خو نه شم تللی بستره د هغه بستره به ما واغسته او خپله به هم راڅخه وه نو سر ته به وختو نو بیا به هلتې وو څه ځای هم نه و د اوسېدو هم څه د دې محراب هومره یو کوټه زه ومه او دا محمد عالم زما شاګرد مو او ملګری مو سبق کې دا نفاذ شریعت کې شهید شوی دی نو مونږه د ګټو نه ځان له یو کوټه جوړه کړه چې دې محراب ومره مونږ یې د دې کې به یو او د جومات سره وه د شپې دوارو کتاب کوته الیت کې هم بار کړی و ناسا په دې ما ته وایي دې خوښه دې خوښه ما ولې چې مې وکتل شاته په دیوال یو لړم روان دی یو پلن لړم و دا بچي پې سواره و جو هغه چې مونږه ما هغه ته ویورې ګمړه وې نه ډبي کې بندو ما مونږ ډبي کې بندو جو د هغه چې ټک کړل هغه ډبې وو نو هغه بچي ته خواره شو مونږ زر زر هغه خو مړ کړ بچي خواره شو په کمره کې جو ما بستره واغسته هغه ته مې زه په لړم هغه وی زم دی که څه کومې که غوږ ته مې ورنوتل نو زه د یو نختر د لاندې وده شوم او د بل نختر د لاندې وده شو نو کله کله بړو تنګ شو ځکه د چکر ځای پکې نه و اوار ځای پکې نه و او ګرانه وه نو ما به ځان سره قرآن مجید واغسته نو طرف ته به لاړم ځنګل و ټوله هغه لرې به لرم چې زیارت راز بشوه ماسپخین نه پاسه نو قرآن مجید باندې ځان سره واغسته او لرې به لړم نو طالبان وه نو ما به یو صورت شروع که او ښه په خوند کې به مې وي نو زړه به مې په ارام شه
اکثر سوره انعام او دا داوی باندې راجمع کولی نو ډېره مزه به یې کوله غرب او څوک به وو نه هغه به دا راجمع کول نو ډېره مزه به یې کوله دا آیاتونه چې وایي نو خوند سړي ته ورکوي زړه ته توحید دننه شي زړه صفا شي دا راجمع که لږ الحمدلله وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کله کله مې ګټې به یو خوا بل خوا ما خوا کې ویشتې شوې زه به پوه شوم ما ولې ما نه شي یارولی الحمدلله وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قل إنما هو إله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عما يصفون لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ألا تشركوا بي شيئا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فدې ما ته حکم شوی دی او زه اول د غاړه کې خودون کړم الله ته څنګه دا مسله د توحید ثابتایي نو په دې باندې 25 ادله عقلیه پیش کړي او د ادله عقلیه سره سره اعتراضات د مشرکینو په کل قالو سره او داغي جوابونه چې دوی به اعتراض کوي تب جواب کې کل قالو سره طالبان وای قال یقول بدیر شي کمیرا واغز د احمر اعلانونه استاب دعامه پروا نشته ما چې یاد کړی د احمر اعلانونه نو کل قالو سره د اعتراضونه او داغي جوابات او هغه ورسره بیا وایو چې دا اعتراض زرکشی البرهان کې ذکر کړی دی چې کوم اعتراض په خوا مشرکینو کړو په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه اعتراض به بتا باندې کوي او چې کوم جواب او هغه وخت کې هغه جواب ستاوم دی صرف رنگ بعد دی اعتراض بدلی خلق بدلی زمانه بدلی خلق بدلی خو اعتراض باغی کم چوی کو هغه اعتراض با پتا باندې وکایو دارنګي صورت کې هغه سلور وړه قسمه د مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالکواکب او مشرکین بالجن سلور والا قسمه د مشرکین رالی او داغی رد کئی کاغا مشرکین بالعباد صالحینو کاغا مشرکین بالملائکو کاغا مشرکین بالجنو او کاغا مشرکین بالکواکبو او غبا ورسرا منگا رد کو امون گوئی دیزائی که دو دی قسم دا مشرکین و رد دی اول کې دعوت توحید په عنوان د تحمید دارنګ په صورت کې په لفظ کذالک سره هغه د مشرکینو هغه عقبات ستا په موحد د مشرکینو غلاسا چې هغه شپږ وندای چې پاوی باندې به موحد خيږي چې تا باندې به تکلیفونه راځي
او تبا آغا تیغے چه مسئلہ بیانے نو دی تبغاڑک دی خدا پا ہر سادائی کے پڑنبی کا اسمان دی ٹول رازی بیا آغا تکلیف تیر کی پنور باندے بیا یو یو دو سالور دا رازی پڑنبی موحد آغا ٹول تکلیفونا آغا پساروالی آغا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتونو لگی آغا تیر کردی دی دا عقبات ستا اغب آخر کے راجہ مکو اول کے دعوت توحید پہنوان تحمید الحمدللہ دا اللہ مناسب صفت دی اللہ لا او دعوی کی خدا نو بدی باندے ادلاک لیا محضا پیش گئی اول الذي خلق السماوات والارض آیا اللہ چی پیدا کری اسمان و زمکی وجعل الظلمات والنور او پیدا کری تیاری و رنا گانی ثم الذین کفروا ثم دا استبعاد دا پارا دے لکہ او سڑے کنزل کئی تا تو آئی دالا پرید دے پلار تا کنزل کئی نو استبعاد ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نو بیالا و گورا آگا سان چی کفر کرے در رب سر نور برابر ایو در رب سر نور برابر کری لگا سورہ شعراء آیت نمبر 98 چی دائی بوئی چی منگا تاسو دا اللہ سر برابر کری وئی والذی خلقکم من طین دویم دلیل عقلی دا اللہ غزاد دے چی پیدا کری تاسو دا خطینا اب یای مقرر کری دا نیٹا دا دنیا چی دا دنیا کی مرشی اول دا خطینا پیدا کری دا انسان واجل مسمن اندہو او نیٹا دا قیامت مقرر دا پنیز دا اللہ دیم اجل مراد اگا اجل دا قیامت ثم تم تنترون بیعتاو شک ویو وهو اللہ فی السماوات و فی الارد دا درین دلیلو دا اللہ غزاد دے چبر حکم چلی گی او کتے حکم چلی گی پوہ دے ستاسو دزر پراز او پاگا چه پخلی وائی او پودی پاگا چه تاسوی کوئی پاندامونو وما تاتی من آیات ربیم او زجر ورکیو ندے راغل دیتا دلیل دلائل درابنا مگر دیتا غیر اعراض کئیو نو تائی سرا دی تنزیو گیا کلا چراغ دیتا زرد چرا بشی دیتا خبر داغا چه دی اغی پوری ٹوکی کولے دی وہ قیامت پوری مسخری کولے ٹوکی کولے وہ چه قیامت راشی نو پتا بوتو لگی فسوفا یاتیم انباو ما کانو بی استازیون زرد چرا بشی دیتا خبر داغا سر چه دیو اغی پوری ٹوکی کون کی دای خو مسخری کولی پریدا مړوي څوک د اخر نه پرې کړي کو ناټي راغلي دي تمنګ یاره قیامت دی او قیامت دی دا څوک د قیامت نه پرې کړي کو ناټي راغلي دي چې هغه د سزا ورکړي شوی دا چې توس مونږ یاره انم یارو کما لگنا من قبلهم من قرنین آدین ګوري سورا لاکړي مونږه مخکې د دینه پیړونا پس مکا کی کما لگنا من قبلهم من قرنین مکننا فی الارض منگا زائیور کڑیو دی لرا پس مکا کی آگا چه من تاسولا ندی در کڑی آئی لمن خیستا خیستا زائیونا آگا ورکڑیو سورہ حج 15 سال اختمایاتو گو رئی انتم ذکر گئی سورہ حج آیت نمبر 45 15 سال اختمایات
فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ډېر د کلونه هلاک کړي موږ غیلا ډېر موږ هلاک کړل تباه کړل وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها نغروان شوی سره د چتونو وبئر معطلة وقصر مشيد اکوی شر پاتی شوی دی امارائی چونگا چه پاتی شوی دی بیا آیت نمبر 48 ارتصال ویختم دی سورہ حج کے اگو رئی سورہ حج آیت نمبر 48 وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا او ډیر د کلونه منگا مولت ورکڑو دیلا دیر دا کرنا منگ مولت ورکڑو دیلا وی ظالمتون یعنی اکلو سیدن کلا او داو ظالمان ثم خستوها بیا نیونی ولا غیلا بیا نیراونی ولا دارنگی سورہ روم آیت نمبر 9 گو رئی اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم آیتای در گردی پزمکا کے چیو گوری سرانگی شان جام دا کسانو چو دوینو پخوا داغی غزائینا کندرات لگو گورا کاغا ما داغی دیر کندرات کتلی دی پاکستان کیوں مو باہر ملکونو کیوں مو من سرکای کے طالبانو من سره مرګره انګريز مسلمان شویو او ډیر دنګو و فوټه دنګو اج په لار ته نو بلی کوڅو کې به سردا چې کتا کړو زګه کورونه بخارېدل او دیوال نه براو یو ورځ من سلام کړم وی راځي زو تخبایات هغه کندرات ګورو نو تخبای کی کندراتو من د سرکای نه روان شو رالو تخبایتا من کندراتو کتو لرالو نو چې منګه هغه کندراتو لدلون دی وړو را منډې کړې مونږ پسې راشي وګورې وی راشي وګورې ځکه ډېر دنګو هغه پښتو زده کړې وه نو ما ته هغه وایي چې دا څه مصیبت شو منګه د کندراتو کتو لګو واړه زمونږ کتو لراځي نو کندرات لگو گورا دا غی اولم یسیرو فی الارد فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد من قوتان دا زاړه کندرات زاړه ځایونه کتل د دې سړی ته یو سبق ملاویږي زاړه سیزونه دې یو سبق ملاویږي والله عالم چاہتا وہ ملاویگی چاہتا نانو ما سخت گٹی او پلیٹ دے 2000 کالا مخکینے دے یو مرگو یالا را کرے ہو نو ما سم ایخے دے خوان دے پارا ساری تنزگورم زو هم 2000 کالا مخی با هم سوک تیر شوی دا بے جوڑ کرے یو سبق تے دا سڑی ترائے کی دا گٹی نے جوڑ کرے 2000 کالا مخکینے نو دا ای او دا انٹیگو دوی دا نخی پخوانای اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیفا کانا عاقبت الذین من قبلهم دا داڑا سیزونا مایخی دی پا یو دیوال میں لگولی دی بل دیرا کی کتا نو دوری دی پکی ٹوپکی دی پکی زڑی زڑی گڑائی دی پخوانای گڑیان چه و ٹکا ٹکا بے کول او پخوانی ریڈو دے پکیڑو دا اول وقتونو اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة واصحاب الارض وعمروها اکثر مما عمروها
آباده کړی وه د ځمکې لره زیاته د هغه نه چې دوی آباده کړې ده. وجاءتهم رسلهم بالبينات راغلي وو هغوی ته انبیا د هغوی په دلایلو باندې انبیا راغلي وو هغوی ورته مسله بیان کړې وه دوی ونه منله د خدای عذاب پرې راغی. دارنګې سوره سبا آیت نمبر 45 45 وګورئ. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم ندی رسیدلی دیو لسمی سید آغتا چه منگا غیده ورکڑیو فکذبوا رسولی فکیف کان نکیر تکذیب کا غی زمان انبیاءو فکیف کان نکیر نو سرنگاو زمان عذاب چه عذاب می والا ورک فکیف کان نکیر سنگاو زمان عذاب. دارنگی سورہ مومن آیت نمبر 21 یوشتما سورہ مومن یوشتما آیت. اولم یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلهم دای دګرځي زمکا کې چوغوري څنګه شان جام دا کسانو چې دوی نو په خوا کانو ما شد منهم قوتان واثارا فی الارض عددینا سخت بطاقت کی او دا آبادون زمکا کی فاخذهم اللہ بذنوبهم وما کان لهم من اللہ من واق انہی والا اللہ غیر پسبب جرمون دا غی باندے اغیر جرمون اوکرل نافرمانی اوکرا فاخذهم اللہ بذنوبهم. دارنگی سورہ مومن کے دعا تیائی میات. افلن یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم واشد قوة وآثارا فی الارض فما عنهم ما کانوا یکسبون فائدہ ورنکڑا دا غینا ما کانو یکسبون آغا چه غی کول. دارنگی سورہ فجر شفاقم آیات. حل فی ذالکا قسم لذی حجر علم ترا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. تگورینا سنکار کڑے استار دادیانو سرا علم ترا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ارم والا چخاوندانی پاکو آبادو اغی سر سنگ چال کڑے ہو. ارم ذات العماد اللتی لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. سمودیانو تو گورا چه غرونه بے کنستل آئیک بے کورونه جوڑو لے. آغا فرعون تو گورا چه صاحب دل اخکارو دمیخونو آئی سر ایسا اکرل. دا دیر طاقتور او زورور اللہ و ایما پیدا کریو و چکل نافرمانی اکڑا نو بیا زمان زابون پیرالل. مکننا فی الارد زائی ورکڑے منگا دیل رب سمکا کی آغا چی منگا زائی ورکڑے تاسولا اور آلی گبا من پدی باندی باران شیبی شیبی او گرگولی منگا والی چی بائی بایدی بدلان دا غیدا نو حالات رمنگا ای پا سبد گناونو او پیدات رمنگا رستو دینا پیرائی نوری. ولو نزلنا عليك كتابا کرالے گرے من تابان کتاب پیو کاغذ کے فلمسو بی ایدیهم او مسکڑے دی لرا دی پلاسونو باندے
لقال الذين كفروا اول اعتراض پتاوه اعتراض کئی یرا سجادوگر و نه جادو دی ورسخه بس چه سجادوگر و نه جادو دی ورسخه چه سوک ورلخوال لارشی نو بیا تینا نو جدا کی بیا و تناستی بیا تینا زڑے نو کی چه بیا تینا لارشی لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وای کافران ندا مگر جادو کارا سحر اغا موح کلام چداغی حقیقت نی کلام وای مرد دا خبر دیس حقیقت نشتے واسی اڑام دے واسی دزان نسوئیو وقالو لولا انزل علیہ ملک دویم اعتراض قالو سرا وائی دی ولی نرازی بدبانی فرشتا تا تباوی مڑا چاہتا سمر دلی در سرنیشتے چراولی کلی دا شودگان قمقل راوستی دی چاہتا او خیار پکی نشتے او طول قمقل مرگری دی چاہتا پاک خالق سم خالق با دی راوستی وہ پایاو داستانی کو میں اعتراض کرے ہو وقالو لولا انزل علیہ ملک وائی دیو لین راجی دسغا فرشتا نکرا لے گلے منگا فرشتا لقضی الامر فیصل بشو دا عذاب ثم لا ينظرون بیا بدیل مولت نور کرشوے ولو جعلناهم ملکان چه دیوی تا پیغمبر ملا فرشتا براغلے وکنا چه بنیانو کی را لے گو تا تا موجاتا دا کمزائنا پاک فرشتا راغلی زمڑا بل سوک سب کو دی سڑے دی راشی مسئلہ دی بیان کی ولو جعلناهم ملکان کگردولی من دل فرشتا پیغمبر فرشتا را لے گلے وا نو اخبام دی سڑی پا شکل راتلا نو بیا بدایوی چه دا بنده دیو کدا فرشتا را نو گردولی منگا دل را پا شکل سڑی او اشتباه برا اس رو بدائی آغا چه اس کد اشتباه کی پراتی دی ولقد استو زیاد رسول من قبلک تسلی نبی علیہ السلام تا اعتراضون برازی ستان پخوانون پوری ام ٹوکی کڑے وے پتائی سرا ٹوکی شوی انبیاء پوری ستان پخوا ننازل شای پاگا کسانو چه ٹوکی کڑے وے دو دائینا سزا راسا چیو دیاغی پورے ٹوکی کا ان کی قل سیرو فی الارد استفیفی دنیاوی دنیا کے اگر زئی لگو گو رہی ہو چه چا خلاف کڑے ہو اگئی سرا اللہ سے کڑی دی وائے پیغمبر آو گردہ علم کا کینو گو رہی ہو سرانگی شان جان ددرو جنو وایا د چا اختیار کیا چې بردی او چې خطا دای بغلی شي قل الله وایا الله لدی اختیار كتب على نفس الرحمه مقرر کړی دا په ځان باندې مهرباني اول كتب على نفس الرحمه عذابونه باندې کړی دا نو چې ته په انشه او نافرمانی کې بیا زما غضب راشي كتب على نفس الرحمه مقرر کردہ پسان بازی مہربانی اول او خامغا جاؤں کی تاسو لرا رد قیامتا چیزتے شک پاگی کی آگا سانا چه تاوان کی اردو لیخ بلزانینا فهم لا یومنون نو دا ایمان نغاڑی ولہو ما سکن فی اللیل والنهار پینزم دلیل عقلی دی اللہ لغی اختیار دی او نفذ شرف تصرف کئی دی اللہ لغی اختیار دی داغا چی اسی کی پشپاو رس کی مراد طول مخلوقا دکا پار چا شپاو رد را دی نو دار چا اختیار دا اللہ دی او دا اللہ ریدون کے پوها قل غیر اللہ اتخذ ولیہ وای پیغمبرہ آئی بیدا اللہ نا انہی امت بل معاوین پنجاب کی وہی نعرہ رسالت
نور یا رسول الله وای ناره رسالت یا رسول الله نرا ناره رسالت دادا قل اغیر اللہ یتخذ ولیا وای پیغمبران نارو لگو پیغمبران عابد اللہ نا ان یو مذہب المعاوین فاتر السماوات والارض چپیدا گنگی دا سوانو دو سمکو دے وَيُتِمُ وَلَا يُطَعِمُ ادھے توان ورگئی مخلوقات لا او دل توان نشی ورکوڑے سمت لگو دے خلقو لا خوراک ورگئی او دے دا چاہ خوراک تدل مختاج دے رزق ورگئی پا زمانہ جاہلیت کے یو سڑے راغلے دے او دا آگا چاہ کم بوتو کنتے الہ وی نراغل دے پاگا باندے خوراکی خود دے نظر راوڑے دے چاگا نوڑائے خوراکی پی خود دے دے روان چھوے دے چی سمستلے و شاتے کتلی یو لنبر راگے یو گیدر راگے جیکال گیدر راگے او دا آگے دے اگا خوراکو خوڑو آگے تی اکھوڑ ابیا اخپل چتا کرا نو میتیازی پی اکڑے چی میتیازی پی اکڑے دیو تبگولن دیوئی ربنی ابولو سالبان براسی لقد حاد من بالت علیہ سالبو آیا آغا زمارک کی دیشی چلون بڑی پی بول کریو تاکی سرا کمزور آغا چلون بڑی پی بول اکڑنا لقد حان من بالت علیہ سالبو لو کان ربن کان ینو نفسو فلا خیر فی ربنا فاتح المطالبو کدے رب دبزان بچ کڑے وے لنبڑی والا پا مخ میتیازی اکڑے او دے زان نشی بچ کولے او دا با زمارک کی دا با زمارک یہ رب یقول سالبان براسی خبر توانی بچ نکڑے شا پا مخی والا میتیازی اکڑے دے با زمارکی وَهُوَ يُتِمُ وَلَا يُطَعِمُ دا اللہ توان ورگئی مخلوقات لا او دل توان نشی ورکوڑے ورطوائی ما توکم شوئے دے چه شمزاور دا چانا چه غارک دی اللہ تا او نشم زد مشرکینونا وائی پیغمبر زیاری کما کزنا فرمانیو کما ترق زمان عذاب یوم عظیم دا عذاب درازه لوئینا کزنا فرمانیو کما عذاب برا باندی راشی من یسرفانو یوم ایدن فقد رحمه آغا سوچو وارو لشداغن پدارس که عذاب پتائی سر رحمو کا اللہ پدو او دادی کامیاب اخکارا و ایم سسک اللہ بدر بیانا فی شرف التصرف کورا سی تاتا اللہ لہو تا تکلیف ذرین نکرائی راڑا معمولی از غید مانشی تکلیف در باندی راشی نشتے داغی لری کون کے بینا اللہ نبل سوک او کورا سی تاتا خیر دا اللہ دے پاری و شبا دے قدرت والا اگا سورہ یونس کے آیت نمبر 107 یوسلوم انتم ویہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کہ اللہ لرد تکلیف در رسیو سوک داغی لری کون کے نشتا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ سورہ یونس آیت نمبر 107 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کہ ارادوں کی بتا باندی دا خیر نشترات کون کے دا فضل اللہ برسوک دارنگی سورہ فاتر دویم آیاتو سورہ فاتر
آیت نمبر 2 افتح اللہ للناس من رحمتنا فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. چې الله پرانی ما یفتح رسی سوک لري کولې نشي. فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. دا وم دلیل دا الله زور ورده پاس بنیانو او دې حکمت والا او خبردار واکنی او شی لوی دې بلبار گواهی دی بغلی شي. قل الله نوایا الله گواه دې په میان زماو میستاسو کې وای شهدا ماتا دی قرآن دې پاره چې ورو متاسو بده ومن بلغا او هغه څوک چې ورسېدا ته دا قرآن آیا تاسو گواهی کوئ چې الله سره دې مددگار بله وای زه گواهی کوم وایا بېشکه دا الله دې حاجت روایې کیو او زه بیزاره ما دا هغه چې تاسو شرک کوئ مما تشرکون چې تاسو شرک دیو یاره مشرکان ورته وایي تاسو لږه سختی کوئ وعدت تی پا اغا نرمائی مانا ہوکا تب اسا مانا که وَإِنَّنِي بَرِيُّ مِمَّا تُشْرِكُونَ زبیزار ما دا غسنا چه تاسو دو خدای سر دوستی کوئی دا مانا بکی کنا تی وعزا پا نرمائی مانا ہوکا تب ایسا مانا که چه انی بَرِيُّ مِمَّا تُشْرِكُونَ تاسو شرک ہوئی الذين آتيناهم الكتاب آگا سانا چو ورگڑے منگا دیل کتاب پیجنیا قانیت دی کتاب پیجنیا قانیت پیغمبر لگا چو پیجنی زامن آگا سانا چو تاوان کی غردور زانونا نو دی ایمان نرالی او زجر سو زیاد ظالم دے درو جوڑا انکو کے داغا چانا چی جوڑ کرل پا اللہ باندې دروغ یا تکذیب کو پایا تنو دا اللہ شاندار کامیابی ظالمان تخفیف و یوم ناشرم جمعیہ تخفیف اخروی یاد گایا ورادو چی پور دبک دیلا ٹول بیا بوائی منگا کسانو تا چی شرک کڑے ہو سشوات برائی خواندانستاسو آگا کسان شرکا اکم نو شرکان خودای نو شرکان خو اللہ سر گردو لیو خودای شرکا گردو لیو ذکر شرکا اکم وطوئیو اینا شرکا اکم اللذینا سشستاسو آت برائی خواندان آگا کسان جستاسو بی گمانو ثم لم تکن فتنتو بیا بنوی گند جواب دائیو الا ان قالو دابل اعتراض چتا مسئلہ بیان کی مڑا منتا مشرکانو آئی منتا مشرکانیو چتا سو منتا مشرکانو آئی الا ان قالو واللہ ربنا ما کننا مشرکین مگر دا چتای بوی قسم بخلائے نو منگا مشرکان اگورا سرنگی درو بوی پسانونو اور رک شده دای نارا چه دایو جوڑا انکی دای خواه دنیا کی درو جوڑ کریو ومن امی یستمیوی لیک بعد دای نارا سکتی چه وقت دیتا تا او گردو لیمنگا پسرونو دای بعد پرده دا پویو دونا پا قرآن او وگونو دای گردون دواله دای پا قرآن نپویگی او گروی دای آری او دلیل ایمان نرالی پدے تردے برے چکر راشی تا تانو جگڑ گئی تا سرا ہدای بل اعتراض جگڑی بکئی او دی بھئی مڑا تا دا پخوانو کسائی دے شروع کری تمن تا پکی دا کسائی سلاوالی کسو تا ساجت دے یقول الذین کفروا ویا کسان چی کفر کردے ان هذا الا ساطیر الاولین ندیدا مگر کسی دلوں بانو وهم ینحون عنو وینعون عنو ینحون لازمی ینعون متعدی نمانا دا
وهم ينهون عنه دایا ملکی نبی علیہ السلام دو تابدارانا وینهون عنه او ملکی نور خلق دو تابدارائی دو پیغمبرنا سمطلبو خپل اومه د پیغمبر پاک تابداری نه کوي او نور ته وایي د خبره ونه مني د سره د خبره وانه وري خپل باندې کیږي نور باندې کوي یو معنا دا دویمه معنا وهم ينهون عنه دای ملکیږي د تابعدارای د پیغمبرنا اولی د تابعدارای د پیغمبرنا وین او نانو او ملکی نور الله د تکلیف د پیغمبرنا ملکی نور خلق د تکلیف د پیغمبرنا سمطلبو خپل تابعداری نه کوي د نبی علیہ السلام خو چې بل څوک ولا تکلیف ورکوي نو بیا هغه باندې کوي ولادي د پیغمبر صلی الله علیه ابو طالب چې ټول عرب هغه یو شوی دي اتفاق یې کړی دی او راځي د ترته ولوای و دې به پوي کی هغه ته وی او هغه راځي نبی علیہ السلام ته ورواره ټول عرب یو طرف ته شوی دي او سر ذات یو نو لګا نرمي وکا نبی علیہ السلام ورطوی تم ورسراشا خوزو مخبلا خبرانو نرموما صدی اغدی نو ابو طالب تابداری نو کرد نبی علیہ السلام ایمان نو راوڑے حکلاک ہو غیرت پکی دا قومیت غیرت پکی ہو نبی علیہ السلام تیوی والله لن يصلوا إليك بجانهم حتى وسط في التراب دفينا قسم بخدای کلا ټول پتا باندې لاس اوچت کی ترسوی چې خاورو کې نیمه لطپت کړه چې زه ژوند دیم یوم تا ته څه نشي ویلی وای چې څنګه وای فاصدع بأمرك ما عليك عضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا دعوتني وظهرت أنك ناسي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا تاغمان دعوت راك وطامان داري زما خير خواهي الرست دينا وقد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا تاغمان تخبر دين پیش کرو ما تا پتا چې دا په ټول دینونو کې غوړه دی وزسو کما ولولا الملامة او اظهار مثبت وجدتني سمحا بذاك مبينا که ملامتیان نوی او خلقو پیغور نه راکولی چې د پلار نیکه دین دی پریخودو نو زبر سره ننو لاړو ما والله لن يصلوا إليك بجميعهم حتى وسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك عضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا دعوتني وزعمت أنك ناسي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا الرست دينا وقد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمعا بذاك مبينا ولارو ورسرا وطابداري نوکر اول وقت کی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولیگی چه مسئلے بیانولا نو اکل مخالفو دو پنجبیرو خبلا پردی طول مخالفو خو چی چارتا و مناظرہ و بحثو نو بیا با دا طول روانوی بیا سی چیزی زمونگ عزیز خوده کنه مسئله پخبل زائده عزیزوری پخبل زائده نو بیا با ورسر اولارو اطلل با گدون کے کاکبرائی کے یو مناظره وا دا بازی مرگر دیر خمقلی دیر مقام کنو گوری
نو د دورې راځي درس شروع روجه وه او هلته یو ملګری و نو هغه هلته مناظره جوړه کړه شیخ القرآن پسې راغی چې مناظره ده ته به راسره شیخ ورته وایي دا خو د درس ورځې دي په دې ورځو کې چېرته تللی شم هغه وایي چې اوس ما جوړه کړې ده شیخ القرآن وایي زه ښه ده نو اول وخت و شیخ القرآن اعلان وکړ چې درس نه وروسته به ځو مناظره ده او درس به کم کوم شیخ القرآن چې روان شو د زمونږ د دې کلي یو تنو الله دې وبخي هغه اس په راوسته او شیخ القرآن ته ویې ته په دې ورشه ستړی به شې ځای لرې دی او شیخ القرآن په هغې سور شو او روان شو په دې میر داسې ووت د باجا ته او د باجا نه مینه او په دې میانځ طالبانو منډې وایي زمونږ د دې کلي د دې چم یو سړی و مشر سړی و ګډی کاکا الله دې وبخي ما ته یې ویې زه هلک ومه موږ هم ورسره روان شو وی دا طالبان روان دي موږ یو وی چې موږ ورنږدې شو شیخ القرآن داسې په اس باندې په یو طرف روان دی موږ داسې کورونه د هغې په طرف روان شو وی دا زنانه راوتې وې ډېره دنیا وه او هغوی کتل چې دا دومره خلک څنګه راغی وی یو زنانه و ما ته وایي چې پنځپیر ملا کوم یو دی ما ورته وایي هغه چې هغه اس باندې سور دی را روان دی شیخ القرآن د برګ رومیان نه پټکې والی و او په اس سور و وی هغه بل ملا کوم یو بیسک ملا د بیسک و هغه بل وی ما چې هغه یو د بل طرف را روانو وی هغه زنانو چې داسې وکتل نو یو بل ته وایي چې دا وګوره د مخ دې رڼاګانې خېږي شیخ القرآن یاد مخ دې پته لګي چې دی په حقه دی دا بل څه تور شلک دا بد مخې نیولی دی چې ورځې پولیس هم ډېر راغلی و دا چوکای کې هغه وی چې مناظره به شیخ القرآن ته منت وکړ چې راځي دا پاتې کوي او موږ ته مسله جوړېږي شیخ القرآن ورته ویل نه اوس خو به یې کوي چې موږ یې راکړولي اوس به مناظره کوي خیر چوکای کې مناظره شوه وی دا طالبان په دې چوکای وروختل په دیوالونو او دا پولیس والاو نو وارخطا شو مناظره خو بیسک ملا خو خپیس پکې کړی و تښتېده پاتې شوه شیخ القرآن طالبان را جمع کړل وی تاسو وی مخکې ځئ زه در پسې درځم ځکه ته پته وه چې اسنه پاتې شي څوک یې ووایي نقصان وشي وی تاسو مخکې ځئ طالبان یې را رخصت کړل خو دا یو نیم طالب چې نو دی هسې د خدای ناراض دی دی د خوځېدو نه یو څو طالبانو چې هغه وی چې موږ به په دمه غونډې لاړ شو دمه به وکړو ای دمې ته پاتې شو چې دا طالبان راغلل چې قرآن هغوی پاتې شو هغه کلي والا پرې رالل او هغه یې وویل یو د هغه سر په تبر باندې والی او مات شوی و بیا اسپتال ته راغله بیا به دلته ارټ کې پروت و او ما به د کوره ډوډۍ وړه او بیا چې ښه شو د ګیرو یو د لغمان ملا به ورته بیا وروستو زما په درسونو کې هم شریک شوی و د هغه دا سر یې په دې لوړ والو نو هغه داسې دې طرف نه ورچیت شوی و نو شیخ القرآن ورپورې بیا خاندله بیا لغمان ملا دا سر وکړه پتیله وه هغه اثر چیت شوی و دا بیا تر اخره پورې اثر د یو طرف نه چیت و چې بله ورې والی و شیخ القرآن به کله کله ګپ ورسره لګو او ډېر طبیعتي و نو ګپ یې ورسره لګوي لغمان ملا ته راشه که نه دا سر وکړه دا پتیله وه سر خو مات شوي ګوره د فلاني هغه سر مات شوی او ستا د سر چیت شوي وهم یا دا د کلي ټول تلی و
او طالبان ودا کلیو ادوی ورسره تلیو مسئله نو منلی هغه وخت کې وی اصلي زمون کلیوالا خو دی وهم یناون عنه وینأون عنه او دی منی کئی خلق دا تابعداران دا پیغمبرنا او منکی گی دا تابعداران دا پیغمبرنا او منکی خلق دا تکلیف دا پیغمبرنا او دینا حلاقی مگر جانونا او دینا پوئیگی ولو ترائدو کفو الانار کوئی دیتا کراچ دیو درولشی پور دی بوائی یا لیتنا ہائے ہائے رکاوے دے منگ لارا چه منگ واپس شوئے منگ با تکذیبون کود آیاتون درد زمنگا او شب منگ مومنانونا بیا بوئی چه ارمان دی چه منگ لڑے سورہ ملک کے مرتم آیات کی وئی چه دی وئی ارمان دی چه منگا بیا دنیا تا واپس شوئے بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبلو بلکہ سرگن بشی دیتا آیا چه دی پتول پخوا ولو ردو لعادو لمن وانو او کدی واپس گشو نبیا بدی را گرزی آغا ستا چه منک رشو دا آغینا وإنهم لکاذبون دیدی درو جن وقالو ان هي الا حیاتنا الدنیا وائدین دا مگر جوان زمانگا دنیا ومانانو بمبوسین او نیو منگا پورتا کی دن کی مرا سوک دا آخر ما پریکڑی کو ناٹی راولی دا دنیا جوان دا پریدا چه خطیر کو ولو ترائدو کفو علا ربهم کوئی نیتا کلا چه دا یدرو لشیدا اللہ سخا ووائی اللہ ندیدا رشتیا ووائی دی بے شکا قسم دی زمانگا پرد زمانگا ووائی اللہ سکی عذاب فسبب دائی ستاسو کفر کو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ فتائی سرا تاوانی شوہ کسان چاہی تکذیب کرے پا ملاقات دا اللہ قیامت نمانو تردی پورے چکل رائے دیتا قیامت راشی دیتا قیامت ناساپا وائی بدئی آیا افسوس دے منگ لارا پاگا سبانی چکانے کرے منگا پا دنیا کے او دو بار کی خبر بوجونا پشاگانو خبردار بد دیا چه دی باری ومن حیات دنیا اللہ لائم و لحون دو جوان دنیا مگر لوبی و بس اسی لوبی دی او بسی دی چه سوچ کے پرون ولو کے وی بلور ظالمے وی نن بڑھائی ومن حیات دنیا اللہ لائم و لحون دو جوان دنیا مگر لوبی و بس او خامغا کورد آخرت غرده ده پارلا کسانو چه زان ساتی ده گناونونا افلا تاقیلون و تاسو کی عقل نیشتا دنیا جون دالو بی او بسی دی جون اغد آخرت جون ده قد نعلم انہو لیحضنو کاللذی یقولون تاکی سرامن اخپویو چه شاندار غم جن کئی تالا آغا کسان چغی وائی بدردی یقولون او مقولی حذف کرا چه کنزل کئی بدردی کئی الزامون لگئی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ نُتَيْنَ درو جن کئی تالا لیکن ظالمان پیاتون دا اللہ باند انکار کئیو یعنی دا استاد ذات دشمنان ندی دی اصل که دا اللہ دا آیاتون دشمنان دی ستا دا بل رورو دا خلاف نکی ستا دا بل عزیزو دا خلاف نکی خوستا خلاف زکا کئی چه قرآن سر ایروانا لا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ دی ندرو جن کئی تالا حقیقت کے لیکن ظالمان پیاتون دا اللہ باند انکار کئیو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتائی سرانی اس وقت درو شویان بیاو تستان پخوا دائی صبر کڑیو پاگا چھ دیتا نسبت درو شویو تسلی نبی علیہ السلام تا خفاکی گا ما
کتا باندې بدر دی وای ستا خلاف کوي تا ته وای ته دروغ وای دوستانه په خوانو ته ویل دي نو و اوذو حتا تاهم نصرنا او دیل تکلیفنا ورکړی شوی و تر دې پورې چې راغلی تا زموږ امداد ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې بدلونکي فیصلو د الله لره بل څوک او بتای سره راغلی تا ته د خبرونو د انبیاء علیهم السلام نه اوس بیا تسلی وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ کبد لگی تا باندې مخړول دایو نو ګټه توان لري چې ولټي یو سرنګ بزمکا کې یا پورا اسمان تا وراړي دیته دلیل بیا هم دینه مانی دا په زد لار دی انادیان دی که خوخه دا الله جمع کړي وي دیله په هدایت فلا تکونن من الجاهلین مکه ګټو نه پویونه ستا کار ستا ډیوټي بیان کول دي منل او نه منل به ستا کار نه دی انما یستجیب الذین یسمعون بیشک منی هو ګندا الله آګه سان چې یوري قران والموت یبسهم الله او مړي چې دی پور دغه دی غره الله ثم الیه یرجعون بیا به الله ته واپس کړي شي وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وإيديه ولنرازي بدوانده یو معجزات طرف درب ددنا اعتراض په پیغمبر کو سموجزه و دراری کنا سمخه دراری پتابو میں اعتراض کئی نو تا دا پیغمبر نا لوی ساڑے سو آیا سالک وی ما نجا اللہ والرسول مان من لسان الورا فکیف انا اللہ پیغمبر دا دی دا اعتراضون ندی خلاص شوی زسو که ما چه زبات نخلاص شما پا اللہ اعتراض کرده پا پیغمبر کرده نو که بتاو کی نو سو دے بازر وی یار جیه سے خلق برا بانده اعتراضون کئی نو کئی دی کانا تخبل کار صحیح بیایا خبل لائن صحیح بیایا نو چسوک دی خلاف کئی اللہ باغی دا سزا ورکی تخبل کار کوا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ او نشت دی او زندہ سرپس مکا کے او نه یو مارغه چې الوزی په وزارو مګا دا ټول کې دي ستاسو اونتا کې نه ده پرې خو دې موږ په کتاب کې څه دلیل او بیا رب ثم الى ربهم يحشرون او بیا رب دې ته پورته کړی شي انسانان به پورته کیږي او پیریان او غي سره به حساب کیږي دا نه چې مارغانو ځکه هغه ته پیغمبر نه راغله او الله سورہ بنی اسرائیل پہلا سمایات کی ہوئی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا من تراغی سزان ورکو تراغی چراو لیگو منگا پیغمبر نو زناور تا پیغمبر نگر آگلے او حدیث کی چراجی چه بیخکرو بدخکرورو نبدلوالی داغی مطلب داد چه مظلومان بعد ظالمانو نبدلوالی قیامت کے والذین کذبوا بیااتنا آکسان جای تکذیب کو زمونږ آیاتونو کانو دی دی گونگیان دی دی او تیرو کی پرات دی آغا سوکا چه خوشی دا اللہ نمور دو گمرائی وی پاگ آغا سوکا چه خوشی دا اللہ اگرده یغلر پلارندیغا باندی قل ارائیتاکم وائی پیغمبرا خبر کم تاسو کراغ تاوتا دا اللہ عذاب یا راغ تاوتا قیامت نو آئی بیدا اللہ نمو بلسو کرا مدد کوئی کئی تاسو رشتینی کدا اللہ عذاب در تراغی بلسو دیچ تبی را مدد کی آغا بستا امدادو کی بل ایاو تدعونا بلکہ دا اللہ برا مدد کوئی فیکشف ما تدون ایلی انشاء لربکی آغا مصیبت چتا سورا بلل یغیتا کفوخ شیده اللہ انشاء ورسر ویلے دے چدا اللہ خوخ شی تا دعاگانی خواری دا اللہ نا نو کدا اللہ خوخ شی نو مصیبت بدلنا لر کی کلا کلا
سړی دعاګانې غواړي د یو کار دپاره هغه ونشي نو دی وایي یاره ما هسې ځان وکړو نفلونه مې کول دعاګانې مې غوښتې او کار مې ونه شو نه هغه دعا بې ځایه نه ځي هغه ستا دپاره جمع کېږي آخرت ته هغه ستا په نیکو اعمالو کې جمع شوه نو دعا دې بې ځایه نه راتلې بل ایاهو تدعونه بلکې دا الله برا مدد کویو فیکشف ما تدعون الیه ان شاء لر بکیا چې تاسو را بللی هغې ته که خوښ دی الله وتنسون ما تشرکون او پرې بدئ تاسو هغه چې تاسو یې صدار کول د الله سره هغه چې الله سره بل څوک یې صدار ګرځولی وو هغه به درنه هېر شي نو الله را مدد کا الله ته جړاو فریاد وکا او چې مصیبتي الله دې درنه لرکې چې الله خوښي او که دنیا کې د دعا قبول نه شوه نو آخرت ته دې جمع شوه آخرت کې به د هغې صله ده الله درکې تفریح